الله پاک په قوم باندې د عذاب اراده چې د هغه وپرمایي په دې قوم کې چې د یو څو خبرې چې د هغه وشي نو الله پاک په بیا خپل عذاب چې د هغه را نازلې په هغه کې د ټولو نه اولنۍ خبره ده چې کله په قوم کې بے حیايي سی وش چې کله د قوم لونه خزي دا ټول په بازار کې ګرځي بربند دي ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث شریف دی په آخر زمانه کې بچی د دې زنانه راوځي چې جامې به یاغستی وي لیکن هغه بربند دي او دا سرونه به داسې جوړ کړي وي لکه د اوخ د قب په شان دي داسې لپاسه به سر به تړلی وي او دغه زنانه چې دغه جنکۍ چې دي دی به د خلک ځان ته مایل کوي او دی به خلقو ته مایل کوي او یاد ساتي دا چې دی په دې باندې به الله پاک لعنت وري نو اولنۍ خبره دا ده چې الله پاک د عذاب اراده فرمایي په هغه قوم فرمایي چې په هغه کې بے حیايي د حد نه سیوش دویمه خبره ده چې الله پاک په هغه قوم باندې د عذاب اراده فرمایي چې په هغه قوم کې ظلم سیوش ظلم پردې حق وهل سیوش پردې ځمکې راټینګول ځان ته سیوش یوازې حق دې ته نه وایي چې تا پردې ځمکه چې دی هغه قبضه کړه او ځان ته دی ولیکل یوازې حق دې ته نه وایي یو انسان ته غلطه خبره کول د یو انسان زړه چې دی دا زورل د یو انسان زړه ماتول دې ته هم ظلم ویلی کېږي ځکه وایي دا خبرې چې دي که نه خبرې بل علما فرمایي دا خبرې د ژبې دا داسې زخم دی که تاسو په توره باندې ووایي یا دې په ټوپک باندې وولې یو ورځ به داسې راشي چې ستا هغه زخم چې دی هغه به پوره شي ستا زخم به ډک شي لیکن د ژبې چې کم زخم انسان ته ولګي نو دا د ټوپک د زخم نام خطرناک دی دا چرته هم نه ښه کېږي نو دویم الله پاک د عذاب اراده په هغې خلقو باندې کوي چې په کومو خلقو کې چې دی ظلم سیوش د یو حق چې دی ځان ته راښکودل د بل حق ځان ته راښکودل ګورې حقونه چې دا په څو قسمه دي اولا دا په دوه قسمه دي یو د الله پاک حق دی د الله پاک حق په مونږ تاسو باندې څه دی مونږ چې تاسو وایو لا اله الا الله محمد رسول الله په دې کې موږ د الله پاک سره وعده کړې ده چې الله پاک ستا حکمونه چې څومره دي دا ټول به مونږ منو هغه که د هر څیز په صورت کې وي هغه به زه منم نو د الله پاک احکامات څه دي مونږ ته د الله پاک احکامات دا دي چې 5 وخته مونځ په ټیم کول پردې حق چې د حقدار ته رسول د یو بل انسان پسې پوښیشه خبرې نه کول د یو بل انسان سپکاوی نه بیانول او تاسو ته پته شته د ټولو نه زیات الله پاک په دې خبره خفه کیږي چې یو انسان له الله پاک مال ورکو او د لګي د بل انسان سپکاوی بیانوي غریب سړي سپکاوی بیانوي نو ټولو نه زیات الله پاک په دې خبره خفه کیږي ځکه الله پاک فرمایي ولې دا خو زما قدرت دی زه دا ټول انسانان ما یو شان نشو پیدا کولی دا ټول انسانان چې دی دا ما په یوې سایه کې په یو سانچه کې نشو پیدا کولی چې دا ټول برابر وي د هر چا سره مال وي الله پاک ته هر څه آسان دی که یو سړي له مال ورکړی دی دا خو د الله پاک قدرت دی په 2 سکندونو په حساب کې چې دنه د مال اغستې شي بل ورکولی شي دا زموږ ستاسو مخې ته پراته دي تاسو په خپل سوچ وکړئ په دې وسنۍ زمانه کې الله پاک تاسو ته خی مونږ تاسو ته خی نو یو د الله پاک حقونه دي مونږ کول شو زکات ورکول زموږ په خلکو کې د ټولو نه غټه مسله ده چې زکات نه ورکوي خد زکات مستحق به زکات به نه ورکوي دغه رنګې ځمکې به کوي د هغې نه به عشر نه ورکوي دغه رنګې زموږ زنانه دا یاد ساتئ د کمې زنانه سره چې د 2.5 تولو نه زیاته سونې په دې باندې زکات دی هغه زکات نه ورکوي او د ضرورت نه سیوا لوښي زموږ په دې کورونو کې که تاسو وګورئ دا شوکیسونه چې د شیشو د لوښو ډک دي 4-5 قسمه په هغې کې جیبونه پراته وي په دې باندې هم زکات دی د دې به زکات ورکوي دا خلک زکات نه ورکوي چې څوک زکات نه ورکوي الله پاک چې دا په عذاب راولي بیا نو د الله پاک حق دا دی مونځ کول زکات ورکول روژه نیول چې بیت الله شریف حج کول چې په چا باندې حج چې دی هغه لازم چې دی به حج کوي نن سبا د ټولو خلکو سره اکثرا خلک داسې دي چې مال ورسره ښه دی حج نه کوي
او روایتو کې راځي چې د کم سړي سره دومره مال وي چې په د باندې حج چې دی هغه لازم وي او د دا حج ونه کو کده مړ شو نو دی به د قیامت پر ورځ یا یهودي را پاسي یا به عیسائی را پاسي دی سره مسلمان نه دی نو دا د الله پاک حقونه دي په تاسو باندې دویمه حق دی حقوق العباد د بندګانو حقونه د رور پرور حق دی د مور په زوی حق دی د پلار په زوی حق دی د زوی په پلار حق دی چې د نوسی په نکاح حق دی د زوی په پلار دا ټول حقوق دي د خور پرور حق دی د رور په خور حق دی د گاونډي په گاونډي حق دی نن سبا زمونږ د گاونډیانو چې خلک په ور کې ولاړ په ور کې د ځې چل وسره کوي چې سړی د کافر او مشرک سره هم دا چل نه کوي حالانکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ صحابه کرامو ته د گاونډي په باره کې خبرې شروع کړې ارشادات وته وي یو صحابي وي چې زه وېریدم چې اسینا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زموږ سره دا گاونډي چې دا په میراث کې شریک نه کی دومره حقونه چې نبی علیه السلام د گاونډي بیان کړي گاونډي د گاونډي نه تنګ ورور د ورور نه تنګ زوی چې د پلار نه تنګ پلار د زوی نه تنګ دا ټول حقونه چې کله ضایع شي حق تخپل حقدار تخپل حق میلاو نشي نو الله پاک د هغه ځای نه بیا چې د عذابونو اراده وفرمایي نن سبا په تاسو باندې چې قسمه عذابونه راځي د ګرانوالي په صورت کې دا عذاب دی په مونږه د هغې نه مخکې چې هغه وایرس راغلی دا په تاسو عذاب دی نن سبا تاسو ګورئ څنګه سیلاب راوتی دا زمونږ ستاسو عملونه دي عملونه او بعضې خلک پکې لا داسې دي چې سیلاب راوځي یا لږ باران سي واشي د الله پاک باندې اعتراضونه شروع کړي نو په الله پاک باندې اعتراض حق تعالی چا درکړی تخپل عمل ټیک کا بیا چې دی بیا الله پاک باندې اعتراض نه کوي کله قیامت پر ورځ الله پاک ستانه تاسو کې چې دا دوه سترګې می درکړې وي تر دې څه حق ادا کړي پتا سو کې دې څوک شته چې هغه وایي چې مال دې سترګې دا حق ادا کړي یو سترګې چې دا خو چې کله حدیث شریف کې راځي یو 15 سيزونه داسې دي چې دا د پوت کېدو نه مخکې غنیمت وګڼي په هغه کې اولنې ځواني د ځواني چې الله پاک تعالی ځواني درکړي دا غنیمت وګڼه دا د الله پاک یو لوی احسان وګڼه چې پتا بوډاواله راشي دا به تاسو د کار نه وته د جمعات کوټ بجنه ولې عبادت چې دا په ځواني کې کوا او دا غنیمت وګڼه چې پتا باندې بوډاواله راځي او تازان لچې د بیړه پار کړي دویمه مال چې د مال غنیمت وګڼه مخکې د فقر نه چې پتا فقر راځي او تا چې د ځان نه دومره سکړي چې د بیا فقر ته تیارې دیش نو مال غنیمت ګڼل مخکې د فقر نه او زندگی غنیمت ګڼل مخکې د مرګ نه د مرګ سره وس دا عذاب راغی دا په مونږ باندې عذاب دی دا مونږ تاسو ټول ته په درځه کا هر انسان د خپل ګریوان کې سرخ کته کې چې د سکی د چې سحر را پاسي د ماسوتنه پوری دی وګوري چې د تماته په ورځ کې د الله پاک څخه حکم او ما سکړي د نبی علی صلوات و سلام طریقې د چې د زنګو نواله تر د بیت الخلا پوری د تلو پوری طریقې د نبی علی السلام تاسو ته خولې په هر قدم باندې مونږ د نبی علی صلوات و سلام طریقه ده یو سړی د سحر ماسوتن دي د اسی په دې کټ کې کینی یا د اسی په دې ګریوان کې سرخ کته کې د سوچ وکي چې ما نن چې د سکړي ما د الله پاک څومره حکمونه چې نن مې روح کړي او څومره مې مات کړي او ما د نبی عليه الصلاه والسلام څومره طریقې چې دی هغه په ځان کې راوستي دي او څومره مې ماتې کړي دي بعضې خلک پکې وایي اما استاد خبره کوله یا بعضې خلکو ته وایي چې هلکه دا بعض دلته اکثرا زما خیالي چې څنګه د جمعې مونځ وشي خلک چې دی په اظهار راولي او خپې سپکې کوي تاسو ته پته شته د دې نه وروسته دا 4 رکعاته سنت دي سنت او دا مؤکد سنت او د دې پسې بیا 2 رکعاته سنت دي خلک نه کوي خپې سپکې کوي ایو ته پکې چا وایي چې هلکه ته دا سنت ولې نه کوي دا وایي چې مړه سنت دي نه دي پکې څنګه دي پکې نه دي دغه ډېر شی سنت پتا کې دی هغه دې پکې هم نه وي هغه ته بټینګ شي نو دا زمونږ چې دی دا زمونږ ظلم کیږي نو ما تاسو ته خبره کوله چې کله الله پاک په قوم باندې د عذاب اراده فرمایي نو په دې قوم کې چې سرکشي سیواش په دې قوم کې بے حیايي سیواش په دې قوم کې چې دی ظلم سیواش پر دې حق چې دی بل نه ور کوي بل اجز چې دی هغه ټکرې خوري روزانه مزدوري لږه سو کول خپل حق نه ور کوي خپل حق نن سبا چې رچان خپل حق واړي جنگ وسره کوي پر ځای څوک نه درکې او کیسونه په لګي
تاسو د عدالت تلاش وګورئ اسی اندازه والے تاسو وګورئ چې څومره کیسونه چې د حق په باره کې دي ورور چې د خپل خور له چې د حصہ نه ورکي او بیا چې کله ول حصہ ورکي نو بیا وته چې زما په کور باندې را دن نکي حالانکه قران کریم کې الله پاک په دې باندې پوره یو سورت چې د هغه لګولې ده سورې النساء وته وي دا ورور چې خپل خور ته حصہ ورکي د خپل احسان اړه دا د په باندې هیڅ احسان نشته دا خو د الله پاک دا ګوره چې کله پلار وفات شي ا د پلار نصفات شي نو دا الریډي چې د خلکو باندې تقسیم شي د الله پاک د طرفه بیا یو کس چې د یو پردی حصہ ځان تراکاږي دا د ظلم کوي ته پردی حصہ سره ځان تراکاږي وری کنه نو دغه وجنه الله پاک چې د پمګه تاسو باندې چې هغه عذاب نازلې او دا تاسو ګورئ د سیلابونه راځي الله پاک دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دعا کوي دا خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام برکات دي کنه قسم په الله پاک چې موږ تاسو ټول بوس د مخ د تل لاندې پراته نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې دعاګانې کولې نو دا دعا به پکې کوله چې خدای پاک زما امت په جمع غرق نه کړي کنه نور امتونه چې الله پاک په څه غرق کړي دي تاسو وګورئ هغه هر خبره په دې امت کې موجود ده هر خبره لیکن دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعا برکت ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ذات برکت ته چې الله پاک د هغوی د دعا په وجه باندې به ممتاز باندې قهر نه نازلې کنه مونږ به مخ کې چې د مقدس مګنه ختم شي نو الله پاک دې مونږ تاسو د سرکشي د پردي حقونو او چې د ظلم او د بے حیايي د عذاب چې څومره اسباب دي د ټولو نو وساتي او الله پاک دې په مونږ تاسو باندې خپل رحم وکړي او دا سیلاب چې د په خیر سره ځکه اوس وخت به کې یو کس داسې وي چې دومره اوبه راغلې ده چې دا زمونږ په دغه کې نشته زمونږ په وس کې نه ده چې موږ قابو دا به صبر او الله پاک کوي کاغه رحم وکړو به قابو شي که رحم ونه کړو ټول به سره تبا کیږي نو الله پاک دې په تاسو باندې خپل رحم وکړي الله پاک دې تاسو د ظلم زیاتی نه بچ کړي د پردي حق د وهلو نه خدای پاک دې بچ کړي الله پاک دې په خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا